ګرانو کتونکو سلامونه. علب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. کیمرامین ناصر یاسر خان دی. موجود یم په پاسپورت دفتر کې. ګرانو کتونکو دغه چې کوم د پاسپورت دفتر دی نو په دې کې لیټر شوی دی چې دا د دې ځای نه شپ شي. زمونږ خپله دا خوښه ده چې په دې ځای باندې پاتې شي. خو دلته کې چې کومه انچارج دی هغه سره زمونږ خبرې وکړلې نو تاسو به ګورئ چې دا یې برنډه ده. په دې برنډه کې زنانه هم ناستې دي، نارینه هم ناست دي. نور دا وګورئ چې دا دغه ځای نه واله دا ټول د پاسپورت دفتر دی. دا ټول صارفین راغلي دي او دلته کې پاسپورت یې جوړوي. بل د دوی دا موقف دی چې دلته دوړه ډېره زیاته ده. دریم موقف دا دی چې یاره بلډینګ هغه بره نه هر سره پرېوځي او هغې سره چې کوم دی نو یا لاندې چې کوم دی نو فرش هغې کې ډېر زیات کمی دی. خو دلته کې وشو 4 کاله. زمونږ د 400 والو بدقسمتي څه ده؟ زمونږ د پاسپورت دفتر په کرایه، نادره په کرایه، بیت المال په کرایه، زکات په کرایه، ګیس په کرایه، د وابډې بعضې دفترې په کرایه، انکم ټیکس په کرایه، هر یو څیز چې کوم دی نو دلته کې بلډینګونه ټول په کرایه دي. نو د دوی دغه یو دغه دی چې دا د زنانو دپاره یا د نارینو دپاره پروګرام چونکې دی کې وشو 4 کاله. او دوی صرف لیټر کړی دی. نو په دې باندې به خبرې اترې کوو. دا صرف زه تاسو ته بار ته ځم چې ما تاسو ته دننه د پاسپورت دفتر ښودو چې دغه د پاسپورت دفتر و. دې ځای کې هغه دی په مخامخ چې کوم دی نو پاکستان بیت المال ډسټرکټ آفس هغه دغه ځای کې دی. دا تاسو وینئ په دې دغه باندې چې کومه نادره ده دا نادره آفس دی. دلته کې باقاعده چې کوم دی نو دا کیمرې لګېدلې دي. یوه بله خبره دا ده چې دا د یو چت لاندې هغه ګیټ دی او په هغه ګیټ باندې چې راننوځې نو په یو بلډینګ دننه تا ته بیت المال ملاویدی شي. تا ته چې کوم دی نو نادره د نادره او د پاسپورت چې کوم دی د دې تړون ډېر یو دی. ولې ورشي شناختی کارت کې دی فرق دی، هلته کې لاړ شه نو دغه یو سیسټم وي. او دا ځي بایپاس ته د چېرته نه چې راغلی و هلته کې ځي. خو شعر ناپرسان دا دی دې ته سوچ وکړئ چې تر دې وخته پورې کوم ځای 4 کاله مخکې چې دا پاسپورت دفتر راغلی دی هلته نن هم میزونه پراته دي. نو په دې خو به خلک پیږي، هغوی به خبره اتره کوي. وروره څنګه یې ښې چې څومره وخت نه هلته دفتر ته راځي؟ لومبې ځل دی. دا ځای ورته په اسانه میلاو شي خو به ګران په اسانه. ته وایې چې دفتر دلته پاتې شي خو بایپاس ته لاړ شي دلته چې پاتې شي. تاسو وایه وروره؟ السلام علیکم ځای بابا. زه خو د منډني یم. د منډني ښه چې دا بایپاس ته لاړ شي خو چې دلته یي دلته ښه دی. هلته خو تکلیف دی خلکو ته. زنانه هم نشي تللی او نارینه هم نشي تللی. هر سړی بیا چینچي کوي ځان. هلته خو چینچي نه کوشي او بس راشي دننه. او هلته خو چې دغه کوي خو بیا به خامخا هر سړی ځان چینچي کوي بیا به دغه ځای نه بیا چینچي کوي بینک ته به راځي بیا به د بینک نه دلته راځي بیا اکثر ورته وایي دغه ته لاړ شه ده پاله دفتر ته لاړ شي چې څه فرق پکې. خو دا ټول په یو روډ دي. دا په یو روډ دی په یو ځای او نادره هم درته نږدې ده. نادره هم نږدې ده. هر څه نږدې ده. صحیح ده. دا ځای ښه یوه صحیح ده. ښه وروره تاسو په لومړي ځل راغلی که؟ زمونږ به دا لومبې ځل دی. لومبې ځل دی. بایپاس دله ښه دی خو دا ځای ښه دی. دا ځای ښه دی. دا ځای ښه دی. دا ځای ښه دی. راشه دې خواته که نه راشه وروره پاسپورت دې جوړ کړو. ښه کوم ځای دی خوښ دی یاره؟ جی بس دا ځای ښه دی. دا ځای ښه دی. شپ ته نه شي. ها ګرانو کتونکو دې کې لیټر شوی دی. لیټر شوی دی چې دا پاسپورت دفتر دی د دې ځای نه لاړ شي. څنګه چې ما تا ته وویل چې د هغوی دا خبرې دي چې یاره دلته کې دا سهولیات نشته. د دغه سهولیاتو د نشتون په وجه موږ د دې ځای نه شپ کیږو، موږ د دې ځای نه ځو. خو زه د انتظامي نه دا تپوس کوم چې 4 کاله دلته کې دفتر وشو نو هغه ځای کې تر نن ورځې پورې میزونه ولې لګېدلي دي؟ او دغه میزونو ته په کوم نظر خلک ګوري؟ د ټوټیزم یعنی د بار به راځي چونکې نن سبا هر څه آنلاین دي. ښه د خپل موبایل نه ته پاسپورت ته داخله کولی شي. اوس یو سړی دی د رشوت د ورکولو عادت شوی دی نو هغه دغه میز ته لاړ شي چې دا دونه واله او به جمع که یا بینک ته په خپله هم تللی شي. څه خپې خو نه ماتېږي چې بینک ته لاړ شي او په خپله جمع کړي چې دغه کس تا ته و چې دونه پیسې راکړه بس پارم هم دله ډکوم او ده واغه هر څه آنلاین دي. نو دغې نه خو تاسو بالکل بچ مشره پاسپورت دفتر هم دلته خوښ دی خو هلته هم خوښ دی.
ها کوم ځای نه یې تاسو؟ مونږ خو د صدریاب یو. صدریاب یې. ښه تاسو جي؟ زه مثلا دا مې پرېږدې که نه. ښه دلته په اسانه رالي؟ مشره ته؟ چې دلته په اسانه راغستی. په اسانه راځي؟ ځای دې خوښ دی؟ صحیح ده. ښه ګرانو کتونکو د اکثریت خلکو دا ځای خوښ دی. اکثریت خلک وایي چې دا ځای خوښ دی، خو دلته کې ما د پولیس والا نه تپوس وکړو، نو هغوی وایي چې دلته کې دوړه ډېره زیاته ده. نو دا د دوړې دا مسله چې کومه ده دا ورته خلکول دي. په پاسپورټ دفتر کې د زنانو لپاره بېله انتظارګاه دا ورته خلکول دي، چونکې دغه لا نه دی شوي. په دې کې باقاعده چې کوم دی نو څنګه چې ما شروع کړي وي زمونږ هم دا ځای خوښ دی، خو موږ به دا کوشش کوو چې مالک مکان سره هم خبرې اترې وکړو، چا چې دا ځای ورکړی دی چې کوم سهولیاتو نشتون دی په کار ده چې هغه سهولت ورکړي. او دا د لکونو خلکو مسله ده، روزانه 250 پورې پاسپورټ دلته کې جوړیږي، چونکې دا ملک ته خلک هسې هم پرېږدي او ځي ته بهر، نه روزګارونه شته نه نور سهولتونه شته. نو هغه چې کوم سهولت وي نو د هغې په نسبت باندې د پاسپورټ دفتر چې کوم دی نو هغه په دې ځای باندې پاتې شي. موږ یو ملګری را روان دی رشید ګل خان خیل صاحب، هغه سره څو خبرې هم په دې باندې کومه چې دې ځای کې د دې دفتر دې پیدې څه ویني، نقصان یې ویني، څه ویني. رشید ګل صاحب ډېره مننه. څه به وایې په دې موقع؟ علب خان بھائی زه خو دا خبره ده چې دا ځای چې دی نه دا یو مینی پبلک سیکرټریټ دی که نه، دلته ډېرې دفترې دي، نادرا دی، پاسپورټ دی، ورلډ لایف دی، نور هم ډېر څیزونه سهولیات پکې ډېر دي، بیت المال هم دی. نو دا ځای کې چې سټیل پاتې شي نه په عوامي مفاد کې او مخکې چې دې ځای نه کم ځای کې و نو هغه خلکو لیدلي وو، هم په دې وجه دې شفټینګ شوی چې په هغې باندې الزامات لګېدلي وو، غلا شوي وو یا نورې ډېرې خبرې وې. اف آی ایم پکې څو ځله چاپېوالې وې. په دویمه ورځ به پکې ډي سي هم کاروي کوله. او بله خبره دا ده چې عوام ته هغسې سهولت نو د تلو راتلو اکسس د بینک نه لرې نو دلته خو چې پاتې شي نو دا بالکل د چارصدې د خلکو په مفاد کې چې دې ځای نه بل چېرته ځي نو هغه د چارصدې خلکو سره ظلم او زیاتې دی. چې باران درېدن خو باران شوی دی، د اساس کې دې ځای کې ډېره دوړه پولیس ته او خلکو ته په دې ډېر تکلیف وي. یا دننه پاسپورټ دفتر کې زنانه او نارینه یو ځای ناست دي. دلته په دې دفتر کې اصل کې خبره داره چې دا خو د دفتر ذاتی میټر دی که نه، اوس چې کوم د دې ځای لینګلاډ یا د دې ځای مالک وي نو هغه خو بیا د دفتر والے ذمهواري وي چې هغوی ته ووایي چې موږ له سهولیات راکړه، که نه ورکوي او به صورتي دي ګردوي ځي نو هغه د هغوی خپله مسله ده. خو چونکې دفتر دلته په عوامي مفاد کې او کم سهولیات دي نو هغه د دوی خپلو کې کښېني ودې غواړي او سهولیات دې ته وایي. دا خو یو ډېره ښکلې خبره ده، خو خبره دا ده چې کوم ځای کې بل ځای کې دفتر و نو هغې کې ستانه سهولیت و، هغه هم تاسو ټولو خلکو لیدلي وو. آیا چې دې ځای نه لاړ شي نو دا خبره کلیر ده او قوي ده چې دوی موږ خلکو ته بس اضافي سهولیات میلو شي که نه د دې نه بیا ذات ذلیله کېږي. ګوره دا خو ډېره ګراني ده که نه چې بینک ته راځي نه کم از کم پیس جمع کوي، نه کم از کم د هغه سړي به ایکسټرا 200 روپۍ لګي. بل خبره ده چې نادرا کې څه مسله راشي نو بیا به دغه ځای نه راځي او دلته به د دې ځای نه آی ډي کارډ کې مسلې یا فکچر ډیمیج یا بل څه مسلې یعنی هو د پاسپورټ د مسلې راځي نو بیا به دلته راځي. نو خلکو ته زما په خیال دا ځای ډېر بهترین دی، آسان دی، موضوع دی، د تحصیل په چوک په منځ کې سکیورټي لحاظ سره بهترین دی او خلکو ته آسان دی. بل خبر خلک چې راشي نو هغه خو د دفتر والے ذمهواري وي چې خلک سانه زر فارغوي او خلکو ته سانه اسانتیا ورکوي چې خلک ایثار نشي نیمه ګنټې له یا ګنټې له دلته راشي نو څوک دا نه وایي چې ما تکلیف سانه تېر کړ. خلک دا وایي چې سانه په اسانه زما کار وشو او سانه په اسانه او سانه زه د خپل ځای ته ورسېدم چې زه په یو ګنټه کې رسم یو ځای ته ما ته د هغه ځای پته هم نه لګي او بیا ما ته مشکلات پېښېږي نه، دا به څه صورت خالي. نو زه خو د دې ځای په حق کې یم، ذاتي رایه زما داره چې د خلکو نه ما څه اورېدلي نو خلک وایي چې یاره دا دفتر دلته ښه دی، که دې ځای نه لاړ شي نو بیا موږ ته معلوم ني رشقې والا پیسې ورکوو او ګرځو به. او یا اوس هم که تاسو لاړ شئ نو زوړ دفتر سره هم کاونټر دی، هغوی وایي دا کاونټر ولې لګېدی دا لکه معلومه ده. دا خبره ده چې یو کال به خلکو فین که دفتر نه هغه ځای به راته، اوس چې بیا 2 کاله فین کړي نو بیا به دا ځای راځي. نو زه صرف او صرف دا وایم چې عوامو ته د مشکلاتو کې د اضافه ونه کړي شي او دا دفتر دې هم دلته برقرار پاتې شي. ښه ګرانو کتونکو زه یو خبره کوم څنګه چې ما شروع کې وکړله، بیت المال د کرایه، پاسپورټ د کرایه، نادرا د کرایه، زکات د کرایه، انکم ټیکس د کرایه، د کبانو چې کومه محکمه ده هغه د کرایه. نو په 400 کې
موږ له دې سیاسي خلکو کړي څه دي چې کوم څونه سرکاري دفتر دي په کرایه کې دي. اوس محکمو ته دا وایو پاسپورټ والا ته به زه ده ووایم چې ته د تیلو بجټ چې کوم دی هغه هم د نش برابر دی چې کوم ته جنریټر له تیلو له ورکې 65,000 دا څه دي. نو ته پاسپورټ دفتر ته بجټ ورکه ډي جي صاحب ته نه دا غوښتنه کومه خو ته چېرې په دې ایکشن اخلي چې دا دفتر دې د دې ځای نه لرې شي نو د دې خلکو دا خبرې وره چې دلته کې نادره شته دلته کې لار یوه ده سکور دی دا ځای دلته کې د پولیسو دغه سکورټي دومره ضرورت نشته. نادره دغه مخې ته ولاړ دي دا نادره ده دا پاسپورټ دی اخوا بیت المال دی اخوا چې کوم دی نو د کبانو محکمه ده دې خوا ته ورسره خوا کې چې کوم دی نو نشنل بینک دی هلته پیسې جمع کیږي. نو دغې دپاره بجټ او مالک مکان ته دا وایم چې کوم سهولیات پاسپورټ دفتر والا ته پکار دي پکار دا ده چې ته کرۍ اخلي هغه ولګې پې او هغه چې کوم دی چې هغوی ته هم سهولیات وي او لاندې ناست دي. نادره ده نه نادره بلډینګ هم بهترین دی او سهولیات هم بهترین دي. نو دا سهولیات پرووایډ کول دا نه ګران نه دي خو خبره دا ده چې کم د دې ځای د پاسپورټ انتظامیه وي چې هغوی هم په دې کې د انټرسټ والي او لینګلاډ سره کینی او هغوی ته وایي چې موږ له سهولیات راکړې نو چې څنګه یې نادره کې ورکړي دي په د کې پي کې د ټول نه بهترین دفتر د نادره په دې ځای کې لري نو اټس مین چې لینګلاډ سهولیات ورکوي خو دوی ډیمانډ کړی نه دي یا دا به خو دوی د خپل دغه کنزیومر مطابق چې کوم دوی له کسټمر راځي د هغې مطابق سیټ کوي نو هغه د هغې د هغوی سره وکړي که نه بجای دا چې دفتر وړي نو سهولیات یې پرووایډ کړي. زما خو دغه دلته جي دا پاسپورټ صحیح دی زموږ د مشر دا خبره وکړه دا صحیح دی یو لاس ته چېرې نادره ده بل لاس ته پاسپورټ دی صحیح ده نو دلته چې پاتې شي نو ډېر بهتره وي ځکه چې هلته ځي او بیا راځي او بیا مسلې جوړېږي نو خلکو ته هم تکلیف وي او موږ ته هم تکلیف وي نو زموږ د مشر چې کومه خبره وکړه نو دا صحیح دی چې دلته پاتې شي نو ښه وي دلته پاتې شي نو ښه وي. ګرانو کتونکو ما تاسو ته په دغه پروګرام کې د دواړو طرف نه موقف چې کوم دی هغه وړاندې کړه چې د پاسپورټ دفتر والا دا وایي چې موږ ته سهولیات دلته نشته کم سهولیات چې موږ ته پکار دي. دې طرف ته تاسو وکتل چې هغوی د سهولیاتو غوښتنه نه ده کړې څنګه چې رشید ګل خان خیل صاحب ووي کیدي ني کم سهولیات یې پکار دي چې هغه سهولیات ورته پوره شي او د هغې مطابق چې کوم دی نو دغه سیسټم دغه ټیک شي. نو منګه د حکومت نه د ضلعي انتظامیې نه د پاسپورټ د محکمې د مشرانو نه دغه غوښتنه لرو چې په خپل ځان به تکلیف تیرو خو عوامو ته چې کوم ځای کې سهولیت دی پکار ده چې موږ هلته کې پاتې شو وختن په وختن به موږ دې ته ګورو چې څه کیږي مالک مکان سره موږ ملاویږو چې کوم سهولیات وي د دوی ترمنځه چې هغه ورته پوره شي نه وي نو په دې به موږ عدالت ته ځو په دې به موږ ال پارټي کانفرنس راغواړو ډېر زر ټولې پارټۍ به چې کوم دی نو په دې باندې بیا کېنو او یو طرف ته به دا خبره بوزو ځکه چې یو داسې ځای ته چې هلته کې به د رشکو بیله کرۍ راځي او د نورو دغه بیله کرۍ راځي نو دغې نه به دا خلک به نور د تاوان نه بچ کوو موږ ټول په تاوان کې ګراني ده په دې ملک کې نور څه سهولیات شته دی نه خو د دې حکمرانانو د خپلو ځانونو غم نه کوو که نه نو دوی به موږ له دې 400 کې په یو بلډینګ کې چې کوم دی دا ټولې دفتر یې کولو کړی وي هر سړی به چې د ډي پي او دفتر ته به ته هلته به د پال دفتر ته ته هلته به ضلع ناظم دفتر ته ته هلته به تحصیل نظر ته ته هلته به ریسکیو ورته دا په دې یو بلډینګ دی که نه دغه شانتې دا نور بلډینګونه هم دي په یو ځای کې نو سړي ته به پتې هر سړي ته به میلاویږي سهولیت پی نو هغه سر ته به ځي بیا به هغه سر ته ځي بیا به هغه سر ته ځي انګا بنګا کې چې کوم دی نو دفتر دي نو دا یو ځای ته راوستل پکار دي پکار ده چې په تنګي روډ باندې دا ټولې دفترې قایم شي په دې باندې به زموږ نظر تاسو سره به دا خبرې شریکو چې پاسپورټ دفتر مستقبل څه دی.